بسم الله الرحمن الرحیم. نن به موږ پر عدل او په انصاف غږاړو. عدل او انصاف په معاشره کې او په ملک کې او په بین الاقوامي سطح باندې او خاص کر اسلام وده ته په کم نظر ګوري. په دې باره کښې چې دا انصاف او عدل دا څورې ضروري دي. په دې باره کښې الله تعالی په دا خپل کلام پاک شي قرآن حکیم کښې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الله یأمر بالعدل والاحسان. الله تعالی دا زه ستاسې رب سیم، دا زه ستاسې خدای سیم، دا زه ستاسې خالق او رازق سیم. دغه خدای دغه زه تاسو ته حکم در کوم بالعدل، تاسې انصاف کواسته، عدل کواسته، والاحسان او احسان کوئ، ښېګړه کوئ. اوس که چیرې موږ د الله تعالی پر ده آیات باندې عمل وکړو، د ځان او د ملګرو او د عزیزانو دپاره چې کوم څه موږ خوښوو دغه څه دښمن له هم خوښ کړو. د ځان په باره کې چې کوم انصاف زموږ په کار دی، دغه انصاف موږ د دښمن دپاره او د سجن دپاره د ګردو دپاره یو رنګه انصاف وچلوو، نو بیا به الله تعالی حکم پر ځای باندې پوره سي، یعنې بیا به د الله تعالی حکم ومنل سي. اوس لکه الله تعالی په بل ځای کې فرمایي: کونوا قوامین بالقسط ولو علی انفسکم. تاسې پر انصاف باندې کلک ودرئ، تاسې انصاف تر سره رسوئ، تاسې پر انصاف فیصلې کوئ. که چیرې هغه ستاسې خلاف والی نه، یعنې که تاسې یو فیصله راغله او په ګرام هم ته یې انصاف تقاضا دا ده چې ته یې وهرې او ته پر دا راضي هم سې چې بس اوس انصاف تقاضا دا ده نو ما هرل، نو به دغه د الله تعالی پر آیتو باندې او د الله تعالی په قرآن عمل دغه دی. نه کې دغه چې دا زموږ ورونه پوښتنه وکړي چې کله د یو دوو مسلمانانو په آپس کې معامله وي، بیا دوی له یو بل څخه پوښتنه کوي، دواړه فریقین پوښتنه کوي یا زما په شریعت کې او په اسلام کې اسلامي عدالت کې زما ګټه شته که نشته. که په اسلام کې ګټه شته بیا فیصله په شریعت کوم، او که په شریعت کې ګټه نشته بیا زه پر عادت مجبوروم. نو چې کوم فریق هم په اسلام کې ګټه ویني نو هغه په پړو نه تم کاږي، په شریعت فیصله غواړي. او چې کوم سړی او کوم فریق په اسلام یا په شریعت کې نقصان ورته معلومېږي، د ده په ذهن کې نقصاني وي و انصاف ته تیار نه وي، نو دی بیا په پړو نه تم کاږي، دا فیصله د خپل ذهن مطابق کول غواړي. نو انصاف دغه نه دی لکه دا موږ چې جوړ کړی دی، بلکې انصاف دغه دی چې زه هرم او که ګټم، ولس ځمکه هرم که ګډ ملک هرم، ولس ځمکه ګټم که ګډ ملک ګټم، چې د دنیا هره معامله ده نو زه هغه د الله تعالی و قانون ته غاړه کښېږدم او د انصاف فیصله چې وسي او زما که پکښې نقصان وي هم او زه پکښې وبېلم هم، نو زه یې په سر سترګو قبوله کړم. نو ما له دا پکار دی، یو مسلمان له دا کول پکار دی چې الله تعالی و آیتو ته غاړه کښېږدي. لکه په اول آیت کې الله وویل چې زه و تاسو ته د انصاف حکم در کوم چې انصاف کوئ. اوس یې الله ووایي چې دا کار به کړي او ته دلته ټال او مټول ځان خلاصوي ځینې، نو دغه یو قسم بیا له الله تعالی سیالګلوي ده، الله تعالی دم ځینې وساتي. نو په دا بل کې الله تعالی بیا په صفه بیایي که چیرې په خپله باره کښې تاسې فیصله کوله او دا فیصله په انصاف، فیصله خو به تاسو خامخا په انصاف کوئ،
خو که دا انصاف ستاسې په غاړه کې پرېوتو، ستاسې خلاف راتله هم تاسې انصاف مه پرېږدئ، د ځان خلاف فیصله وکاست. وي د په دنیا کې خو به لږ نقصان درته میلاو سي، خو د لوی رب حکم به تاسې ومنئ او تاسې به د رب د حکم متیدونکي نه یاست. نبی علیه الصلاة والسلام څخه یو روایت دی چې دا کم خلک انصاف کوي، د قیامت په ورځ به دا د نور په منبر باندې. اوس که موږ سوچ وکړو دا زموږ کور، زموږ کلی، زموږ محله، زموږ ملک صاحب، زموږ څلوښتي صاحب، زموږ د کم چې مرکې کوي دا جوړې کوي، زموږ ملا صاحب، زموږ مفتي صاحب، زموږ قاضي صاحب، که دا انصاف یاره شروع کړي او موږ تاسې له ګردو له پکار ده چې له ځانه انصاف شروع کړو، له کوره یې شروع کړو، نو بیا به ځان مشکل پاته نه سي. بیا به نه په معاشره کې جګړې، نه به په کلي کې، نه به په ملک کې وي، نه به په عالمي دنیا کې. دا نن سبا چې په عالمي دنیا کې او په کور او په کلي او په محله کې او په ملک او قاضي او جج چې کوم جګړې ځینې جوړاږي د دوی له فیصلو څخه، هغه وجه دا چې د دوی فیصلې د انصاف په تقاضو پوره نه وي، بلکې پر ناانصافي باندې وي. که کاروبار، عدالتونه او دا نمونه نور د ژوند چلاو په انصاف نه بلکې په بې انصافۍ سي، نو بیا به په زړو کې ظلم پیدا سي، نو بیا به د یو بل وینې تویېدل شروع سي او بیا به د یو بل پروا نه وي. حالانکې اسلام موږ ته دا تعلیم راکوي چې دا پلار به د اولاد په منځ کې، دکاندار به له خپل ګاهک سره او حاکم به له خپل عوام سره او استاد به له شاګردانو سره او امام صاحب له مولوي صاحب له مقتدیانو سره، داسې د ژوند چې څورې شعبې دي هر یو به له بل سره انصاف کوي. نو اوس که چیرې انصاف قایمه سي، په معاشره کې به محبت زیات سي، ظلم به ختم سي، زړونه به صفا سي او له یو بل سره به محبت پیدا سي. او الله تعالی د وکي چې زموږ تاسې په کورو کې، زموږ تاسې په کاروبارو کې، زموږ تاسې په زړو کې، زموږ تاسې په کلي او په ملک کې او په ټوله عالمي دنیا کې انصاف راشي او انصاف الله تعالی جاری کړي. او دغه انصاف صرف په دعاګانو نه دی، بلکې دغه انصاف سره عملی اقدامات غواړي چې په عمل سره موږ دا په ځان ځاخه په کور کې، په کلي کې، په محله کې او په ملک کې دا ثابته کړو چې موږ د انصاف و فیصلو ته که زموږ خلاف هم هر وخت تیار. الله تعالی د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.